السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما تیر ورځو کې یو ویډیو کړو په افغانانو بایګانو باندې. د هغې سره څه خلکو لږ کمنټ کړي. زه د افغانانو توهین نه کوم. زما یو خبره کلیر واورئ، زه ګوره د افغانانو توهین بالکل نه کوم. زموږ وروڼه دي، مسلمانان دي. که د افغانانو صفات هم ډېر زیات دي، که غلطیانې دي که نه، صفات یې هم ډېر سیوا دي. که زه درته ووایم زموږ د کور خواته زموږ په چم ګاونډ کې چې کوم مهاجر داسې تقریبا زما د یادو 40-45 ساله وشو. د 40-45 سال د هغوی زموږ د کور خواته وشو. په الله یقین وکړه، موږ چېرته هم د هغو غم خادۍ ته دومره په مضبوطه نه یو ولاړ لکه چې څومره هغو زموږ غم خادۍ ته مضبوطه باندې ولاړ. تر دې حده پورې زموږ مثال مړی وشي نو هغوی زموږ د رشتهدارانو نه د ټولو نه مخکې هغه تلي او په قبر کې د کېناستو چې کومه دی د څه شروع کړی، کار شروع کړی. که زموږ داسې ښادي او په هغې کې د میلمه دپاره ودرولي نو دوی د ټول نه مخکې حاضر ولاړ وي. شپه دې ول نه وي، خو چې خبر شي نو قسم دی موږ نه شو، ما نه دي یاد، موږ چېرته بس تیارې له ورشو وخورو وڅښو بیا راشو بېرته. او افغانان ډېر غیرتي قوم دی. زموږ په چم ګاونډ کې هر قسمه سختي ته ولاړ دي، هر قسمه حالاتو ته ولاړ دي. په غم ښادۍ کې زموږ سره بھرپور شرکت کوي. چونکې ویډیو ما داسې کړې وه چې د هغو د کورونو په خوا شا تېرېدمه نو په هغه ټایم کې تقریبا چې کومه دی د 15 پیرې په اوبو پسې ورغلم. خیر په اوبو سره رانجې کونجې شته، خو اوبه وله ورکوو د الله درته لپاره اوبه ورکوو، ځکه چې اوبه د الله دي، الله راکړل دي، نو د الله د رضا لپاره اوبه وله ورکوو. او کله کله درز غوبل کوسي یو قار را قار شو. او اوس ظاهره خبره چې ځینې افغانان دي د هغوی د لاسه چې کومه شرم خورېږي، خو ډېر دي چې د هغوی لاسه خیر هم خورېږي. نو هېڅ خو په موږ خلکو کې هم شته چې د چا نه شر خورېږي، د چا نه خیر خورېږي. نو د افغانانو د تعریف خلک دي، یقیني ډېر صفات یې لري د حد نه بار. زموږ خواته چې کوم دي دا خو حد خلک دي، نور چا نه یم خبرو. نو ویډیو مې د بنیاد باندې کړې وه چې مهاجر دلته د مهاجر وایي نور افغانان دي چې دا چېرته موسیږي. نو بل خبره دا راغله چې ماشاءالله موږ خلک په بعضې روز کم ځان ډېر بدې ښکاري. اوس مثال د کباړ کار ووایي یو بس موږ اوس بیا په شا ځو، نه شو کولی. زموږ چې ماشوم پیدا کېږي چې د سکول مدرسې ته یې بوځو او په هغې کې هم د ډېر سکول مدرسې ماشاءالله خلک شته. زموږ هغه کې چې کوم دي په دې علاقه باندې چې کوم خلک دي نو چې څنګه ماشوم پیدا شي او د 2 کالو نه 3 څلورو ته ورسي، بیا د ظالم بچی بیا په کباړ کې PhD کړي، بیا کباړ ته ځان رسوي، بیا په هغې کې هغې تجربه کړي. نو بهر کې افغانان انتهایي محنت کشه خلک دي. بل پکې یو خصوصي صفت دا دی چې یو د چا غلامي بالکل نه کوي. دا خپل د 2 روپو د 20 روپۍ کار روزګار کوي، د چا غلامي بیخي نه کوي. زما به دې افغانان ډېر زیات خوښ دي او افغانان به مني په دې خبره باندې چې د 20 روپۍ کار پردی نه کوي او د خپلې 20 روپۍ روزګار کوي، د چا غلامي نه کوي. نو افغانان د صفت لایق خلک دي.